الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزتمند و محترم یقیناً ما تاسو وړاندې د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید سے تلاوت او فرمایو رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدو الله جل شانه دی د عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزتمندو د بیان موضوع بوي د مور او پلار ادب او احترام بارکی او دا ډیره زیاته اهمه موضوع ده او په معاشره کې د دې ډیر غټ ضرورت دی زما عزتمندو الله جل شانه مونږ او تاسو لا ډېر لوی نعمتونه راکړي او که د الله جل شانه د نعمتونو مونږ او تاسو شمیر کوو د الله جل شانه نعمتونه مونږ او تاسو نشو شمارلی الله جل شانه څه فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے خلکو که تاسو زما د نعمت گینتی شروع کئ نو زما د نعمت شمار تاسو نشئ کولی خو لیکن د رب العالمین په دې نعمتونو کې دا مور او پلار دا ډېر لوی نعمت ډېر لوی نعمت او قرآن او حدیث مونږ او تاسو ته د مور او پلار د ادب او د احترام تعلیم راکوي حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حدیث کے راوی
چې د کم انسان نه مور او پلار راضي دي د دې انسان نه الله راضي دی. چې د کم انسان نه مور او پلار ناراضه دي د دې انسان نه الله ناراضه دی. او فرمای چا چې مور او پلار راضي کړل، چا چې مور او پلار خوشاله کړل، د الله نبی فرمای رب العالمین مو ته د جنت دروازې کولاو کی. زما عزتمندو، الله تبارک و تعالی د خپل وحدانیت نورستا الله جل شانه د مور او پلار د ادب او د احترام تعلیم ورکړي. الله سے فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب العالمین د دې خبرې فیصله کړې ده، ای زما بندگانو ما سره به څوک شریک نه جوړوئ. بیا الله رب العالمین د دې نه پس مز نه دی یاد کړی، زکات نه دی یاد کړی، جهاد نه دی یاد کړی، حج نه دی یاد کړی. فوراً رب العالمین فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرمائی د مور و پلار سره نیکی کوئ. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. اللہ فرمائی کہ پدے دوانو کی یو یا دوانا، یو کس یا مور یا پلار پدوانو کی یو بوڑا والی تورسی او کلاہما یا دوان بوڑاگان شي. اللہ فرمائی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فرمائی دا اف لفظ وتم مکوا، اف دا وتم موایا، تکلیف ولم مور کوا. علماء فرمائی کہ دا اف نہ کم لفظ وے اغبم اللہ ذکر کڑے وے، کہ دا اف نہ کم لفظ وے اغبم رب العالمین ذکر کڑے وے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرمائے دا عزت و دا احترام خبر و تکوا، دا سی خبر و تمکو چی باغی ناراض نشی، دا سی خبر و تمکو چی آگے تا باغی دکھ میلاو شی، تکلیف میلاو شی، دا سی خبر و تمکو. مخی اللہ سے فرمائے وَاحْفِظْ لَهُمَا جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ فرمائی خپل مٹی و تخکتا کا، مٹی و تخکتا کا، خپل وزری ور تخکتا کا، او سوایا دا اللہ نے دعا غواړه وقل رب ارحمهما. اے زما اللہ پدے دوانو باندے رحم وکے، زما پدے مور و پلار دوانو باندے رحم وکے. ولی پہ رحم وکے کما ربیانی صغیرا. اللہ فرمائی سنگ چی معشوم والی کی پا ما باندے رحم کلیو. زما عزت مندو یو ذل یو علک تی خپل مور توی مورو وستا حق ادا کول سگران کار نہ دے. دا مور ډېر زیات هوښیار وه، ای بچیه ګورې خیال کوه زما حق ته نشي ادا کولی. وی نه ستا حق زه ادا کولی شم. وی زه ډېره ښه ده، سبا به زما حق ادا کړي. چې کله سبا شو شپه شوه دا هلک وده شو، دا مور ډېر زیات هوښیاره وه. نو دا اوبې را واخیستلې او دې کټ یو طرف ته لږې معمولي اوبه واچولې. نو دې په دې خوب کې یو طرف ته واورېد اوهو دا خو اوبه پرتې دي. نو دې بل طرف ته ورته مور اوبه ور واچولې.
نو چې دی بل طرف ته راواوړېدو بیا اوبه پرتې وې فورا راپاڅېدو وی مور په دې کټ کې خو اوبه پرتې دي وی بچي اودس شه وی نه دی کې خو ماله خوب نه راځي وی زما بچیه کله چې ما سره ته په غېږ کې پروت وې نو ټول کټ ستا د اودس ماتې نه څښاو خو ما کټ نه دی بدل کړی ما خپل کټ نه دی بدل کړی ما خپل تکلیف برداشت کړی دی که تا ته به تکلیف و ما ته به تکلیف و که تا ته به بیماري وه ما ته به بیماري وه چې ته به خوشحاله وې بچیه زه به خوشحاله وم زما عزتمندو یو صحابي دی حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله نبی د چا سره بهترین سلوک وکوه د چا سره بهترین سلوک وکوه نبی علیہ السلام ته فرمایي د مور سره بهترین سلوک کوه وی ثم من د دې نه پس د چا سره ښه سلوک وکم بیا ورته نبی علیہ السلام د مور سره کوه وی ثم من وی د دې نه پس د چا سره ښه سلوک وکم وی ابوکا د پلار سره دې ښه سلوک کوه وی ثم من د دې نه پس د چا سره ښه سلوک وکم وی د رشته دارانو سره ښه سلوک کوه د مور او پلار ادب او احترام کول دا د جهاد هم افضل دی ګورئ دا د جهاد نه هم افضل دی روایت عبداللہ ابن عمر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته یو کس راغی وی د الله نبی زما زړه غواړي چې جهاد ته لاړ شم نو نبی علیہ السلام ورته وی مور او پلار دې ژوندي دي وی آو وی د مور او پلار خدمت کوه دا د جهاد نه غوره ده علماء فرمایي د دې جهاد نه مراد فرض کفایه مراد دی چې کله اذن عام وشي کله جهاد فرض عین شي نو پای کې خو بیا تپوس ته ضرورت نشته دیو جماعت زما عدتمندو دا حدیث بخاریم ذکر کړی دی نسائیم ذکر کړی دی ابو داود هم ذکر کړی دی احمد هم ذکر کړی دی ترمذی هم ذکر کړی دی دیو جماعت زما عدتمندو د مور او پلار ادب او احترام کول زما عزتمندو چې کم انسان د مور او پلار ادب او احترام نه کوي فرمای رب العالمین به داسې اولاد پیدا کړي چې د دې ادب او احترام به نه کوي او چا چې د خپل مور او پلار ادب او احترام کړی دی اوس هم تاریخ وګورئ الله رب العالمین ول داسې اولاد ورکړی چې د هغې ادب او احترام کوي دیو جماعت زما عزتمندو مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي یو معصوم پلار په غېږ کې بار ته راوباسو نو مخامخ کارغه ناستو وی بچیا وی ها وی دا مخامخ څه شی ناست دی وی بابا جان دا کارغه ناست دی لږ لږ خبرې زده کړې وي نو بیا ورته د پلار وی بچیا مخامخ څه شی ناست دی وی کارغه ناست دی چې په دریم کرته ورته وي دی بچي ورته بابا اړونې دا پلار ورته وي بچي اړون نه یم ښی نه م چې کارغه دی خو داسې وخو چې کله ته ورکوټې ماشوم وې او لږ لږې خبرې به دې زده کولې او تا ما ته وي بابا دا څه شی دی ما تا ته وي چې بچیه کارغه دی نو ما به ستا خوله ښکل کړه ستا خبرې را باندې خوږې لګېدلې او نن زما معمولي غوندې خبره ته نشي برداشت کولی زما عزتمندو د دې وجه نه علماو لیکلي الله رب العالمین څه فرمایي وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الله فرمایي اے زما بندگانو د مونځ پابندیم کوئ زکات هم ورکوئ فرمایي چې کم سړی مونځ کوي خو زکات نه ورکوي ګوره خیال کوه رب العالمین ته د عمل قابل قبول نه دی بیا الله څه فرمایي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ الله فرمایي زما اطاعت کوه او زما د رسول اطاعت کوه چې کم سړی د الله اطاعت کوي او د رسول الله اطاعت نه کوي نو دا عمل قابل قبول نه دی دریم ځکه الله څه فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک الله فرمایي ای زما بنده
زما شکر هم ادا کوه، د مور او پلار شکر هم ادا کوه. زما شکر هم ادا کوه او د مور او پلار شکر هم ادا کوه. نو چې کم انسان د الله شکر ادا کوي او د مور او پلار شکر نه ادا کوي نو دا عمل الله ته قبول نه دی. عمل به الله ته هله قبولي چې د الله د شکر سره سره د مور او پلار هم شکریه ادا کړي. د دې وجه نه علماو لیکلي دي که ستا مور او پلار غیر مسلم وي، ستا مور او پلار د غیر الله عبادت کوي، فرمایي چې کله هغه بتخانې ته ځي نو وړی ما او چې کله خپل عبادت وکړي نو په شا باندې خیر دی راوړی شي، په شا باندې راوړی شي. او یاد ساتئ عزتمندو که په تاریخ باندې نظر وساتلی شي نو جوریج دا یو داسې بزرګ تیر شوی دی چې دا یو ډېر لوی ولی تیر شوی دی او د هغه دعاګانې به قبلېدې. یو ځل په مانځه باندې ولاړو نفل مونځ یې کوو، مور ورته آواز وکړو یا جوریج، نو دې آواز نه ورکوو. نو بیا یې ورته آواز وکړو یا جوریج، نو بیا یې آواز ورنکړو. په درېیم کره ورته بیا آواز وکړو یا جوریج، آواز یې ورنکړو. نو دې مور ورته خیریې وکړلې، حالانکه ډېر لوی بزرګ و، دې مور ورته خیریې وکړلې. څه ورته ویې وی الله جل شانه دې تا ته د زناکارو ښځو مخ ولیدلی کي. دا خیریې ورته ولیکلې، الله دې تا ته د زناکارو ښځو بدکارو ښځو مخ ولیدلی کي. په دې کې څه وخت تېرېدو دې په ځنګل کې عبادت کوو، عبادت یې کوو. نو دې ځنګل کې یو جنۍ وه، هغه به راتلل او په دې ځنګل کې به یې ګډې بیزې ساتلې. نو واده نه وکړلی، نو د دې جنۍ نه ماشوم پیدا شو، دې زنانه نه. چې کور ته راغله وی دا ماشوم د چرته نه دی، دا خو واده هم نه دی کلی. وی دا هغه بزرګ چې کوم په ځنګل کې عبادت کوي او ځان عبادت خانه جوړه کړې ده، وی دا د هغې نه پیدا شوی دی. اوهو زما عزتمندو د هغه خلکو ته پته ولګېدل چې دا خو زمونږ پیر دی، دا خو ډېر لوی سړی دی. نو خلکو ډانګي هر سهار راواخیستله چې لاړ شو هغې ته سزا ورکړو. نو چې کله ځنګل ته راورسېدله او د دې چې کوم ځای کې عبادت کو هلته رالله نو دا کوډګۍ ولې ورانوله. نو چې کله ورانول خبرې ته ولې غوږ نه کېښودو. نو آخر کې دې جوریجي وی هغه ماشوم چې کم ماشوم شوی دی هغه ماشوم راوړئ، هغه ماشوم راوړئ. چې کله هغه ماشوم یې راوړو تپوس دې کوي من ابوکا، پلار دې څوک دی، د چا نه یې؟ دا ماشوم الله گویا کو، دا ماشوم الله گویا کو. دا ماشوم ورته وایي پلانکی سړی چې په دې ځنګل کې ګډې بیزې ساتي یو شپونکی دی. اوهو خلکو چې کله دا خبره واورېدل وی ستا دا کوډګۍ به اوس موږ د سرو زرو جوړو، ستا دا عبادت خانه. وی نه دا تاسو ته ګناه نشته. وی څو کلونه مخکې ما ته خپل مور خیرې کړې وې، رب العالمین هغه خیرې اوس قبول کړې. زما عزتمندو چاته چې مور او پلار خیرې کړي دي زر دیو که پس دی خو رب العالمین ولا قبلی. دیو وجه باندې زما عزتمندو ابراهیم علیه السلام پلار دی، غیر مسلمه دی، خو خپل پلار ته څومره ادب ورکوي. قرآن مجید کې را دي یا ابتی یا ابتی یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی انی قد جاءنی من العلم یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. یو عجیب انداز کې خپل پلار له دعوت ورکوي، اے زما ابا جانا، اے زما ابا جانا عبادت مکو د بوتانو، اے زما ابا جانا شیطان خپل دوست مه جوړوه. څومره ادب او احترام سره پلار سره خبرې کوي. دې وجه باندې زما عزتمندو مشهوره واقعه ده. فرمای انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی وی یو زنانه د نبی علیه السلام خواته راغله. وی د الله نبی زما خاون حالات نزعه کې دی، معنی د زنکدن حالات کې دی، تاسو یو څو کسان نه ولېږئ. او د دې کس نه نوم حضرت علقمه رضی الله تعالی عنہ. تاسو یو څو کسان نه ولېږئ. نبی علیه السلام حضرت علی، حضرت عمار، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا څلور صحابه نبی علیہ السلام ولېږله. وی لاړ شئ. چې کله دا څلور صحابه راغله
نو دې څلور صحابو ته پته ولګېدل چې د دې حالات ټیک نه دي، نو د کلمې تلقین یې ورته کوو چې کلمه ووایي، نو هغه کلمه نه وي، ژبه به یې نښتله، کلمه به یې نه وي. چې کله حالات ورو ورو خرابېدله، نو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو. وی د الله نبی وی هغه خو کلمه نه وی او مونږ ته تلقین هم کوو، حالات هم داسې دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل مور او پلار یې ژوندي دي؟ وی پلار یې وفات شوی دی او مور یې ژوندی ده. پلار یې وفات شوی دی، مور یې ژوندی ده. وی ښه. وی مور ته ور ووایه چې نبی علیہ السلام وایي چې زما خواته راشه، او که زما خواته نه راځې نو زه به درشم. نو دا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ راغی او د علقمه ورته وایي، ام علقمه ورته وایي، وایي نبی علیہ السلام وایي تاسو هلته راشئ، او که تاسو نه راځئ نو نبی علیہ السلام وایي زه به لاړ شمه. نو دی ورته وایي نه، زما جان دی په نبی علیہ السلام باندې قرباني، زه به ځان نه څومه. خپله لاټۍ راواخیستله او د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شوله. چې کله د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شوه، نو نبی علیہ السلام ورته وایي د علقمه څه حال دی؟ اول ورته نبی علیہ السلام یوه خبره وکړله، قابل غور خبره ورته وکړله. وی ای ام علقمه، زما مخې ته به وګورې رښتیا خبرې کې، او که زما مخې ته دې دروغ وي نو وحي به راشي. ګورې وحي به راشي، د الله رب العالمین د طرفه به وحي راشي، رښتیا خبره وکړې. وایي د علقمه څه حل دی؟ وایي ډېر صدقه کوونکی دی، ډېر مونځ کوونکی دی، ډېر محنت کوونکی دی. نبی علیہ السلام ورته وایي ای ام علقمه، ای د علقمې مور، ته ترې خوشحاله یې که خفه ته یې؟ ته ترې راضي که ناراضه یې؟ وایي زه ترې ناراضه یم، زه ترې خفه یم. چې کله دا خبره وکړله، نبی علیہ السلام یې ولې ترې خفه یې؟ خفه ترې ولې؟ وایي زه دې په دې خفه یم چې زما په مقابله کې خپل کور والا ډېر ترجیح ورکوي. زما د اطاعت په مقابله کې د خپل کور والا اطاعت ډېر زیات کوي، د خپل بیبي اطاعت ډېر زیات کوي. نبی علیہ السلام ته الله ډېر لوی حکمت ورکړی و. نبی علیہ السلام وفرمیل بلاله الله ورشه لرګي را جمع کا، لرګي را جمع کا، خشاک را جمع کا. دی ورته وایي ای د الله نبی په خشاک باندې څه کې؟ وایي اور دې لګوم او ستا دا بچی ورته وراچومه. دی ورته وایي ولې؟ او خو زما بچی دی، او خو زما د زړه ټوکړه ده، زه دا نه غواړم چې زما بچی دې اور ته ولېږي. وایي ښه. وایي ته دا نه غواړې؟ وایي تر څو پورې چې تا نه یې معاف کړی الله یې نه معاف کوي. چې څو پورې تا نه یې معاف کړی الله یې نه معاف کوي. ستا پې د جهنم اور سود راځي. دې څه وویل؟ اے محمد صلی الله علیه وسلم د اسمان الله په ځان ګواه کوم، د ځمکې محمد رسول الله ګواه کوم، ټول خلق په دې خبره ګواه کوم چې ما خپل علقمه بچی د الله دپاره معاف کو. اوهو چې کله دا خبره وکړله، نبی علیہ السلام بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ته بلال دې خوا راشي، کیدای شي دې بوډۍ زما د حیا د وجې نه دا خبره کوي، د زړه نه نه هله لاړ شه څه حالات دي، څه کیفیت دی. نو چې کله بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ لاړو، نو د علقمه رضی الله تعالی عنہ زنکدن شروع، او په زنکدن کې وی لا اله الا الله، لا اله الا الله، هغه د کلمې الفاظ وی. نو دغه ټیم کې هغه وفات شو. نو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ بار ته راووتو، وی اے خلکو چې د علقمه نه مور ناراضه وه نو جبه انختله، او چې د علقمه نه مور خوشحاله شو نو رب العالمین یې جبه کوله وکړله. زما یې ته پندو چې کله د هغې وفات وشو، جنازې وشوله، قبر کې کېښودلی شو، نبی علیه السلام د هغه سر طرف ته ودرېدو او یو بیان یې شروع کو، یا معشر المهاجرین و یا معشر الانصار، اے د مهاجرینو ډلو، اے د انصارو ډلو، چې کم کس په دنیا کې د خپل مور په مقابله کې د خپل بیبي اطاعت شروع کو، د دې یو عمل به الله نه قبلی، د دې عمل به الله نه قبلی.
د خپله بیبي له شریعت تا ته دا نه وي چې د بیبي سره ظلم کوه، نه، او د خپل مور په مقابله کې به بیبي له ترجیح نه ورکوي. په تا باندې د ټول نه زیات حق د مور دی. دې وجه باندې زما د پندو یو عالم دی، شافع المسلک عالم دی، عبدالرحمن صفوري رحمه الله. یو ځل دی چې کوم دی د خپل مور د خپو چاپی کوله، چاپی نو چې کله چاپی شروع کړله نو چاپی کول د مور د خپو باندې دوړه وه. عبدالرحمن صفوري رحمه الله وی راشه نن د دې حدیث په ظاهر باندې عمل وکړه. رسول الله فرمایي د مور د قدمونو لاندې جنت دی. وای ما وی چې راشه نن د دې حدیث په ظاهر عمل وکړه، وای دا خپله ګیره مې راواغېستله او د مور د خپو دا دوړه مې پیسه پاکلله. زما عزتمندو چې کله دې کلاس ته راغی دی به کلاس چلو یا سبا باندې یا بله ورځ باندې یو شاګرد ورته راغی، حضرت بیګا مې خوب کې لیدلی. وای وایا څنګه خوب و؟ وای په ډېره ښکلې شنه باغچه کې را روانې، یو شین باغچه کې ته را روانې او ستا د ګیرې نه د مشکو د عنبرو غوندې ښایسته پړقه ختله. نو دی خو عالم و، نو د خوب تعبیر یې په خپله باندې وباسو. وای په خوب کې شنه زګونه لیدل دا علامه د جنت ته رب العالمین به ما ته جنت راکوي انشاءالله. او زما د ګیرې نه چې د مشکو د عنبرو کومه پړقه ختله، وای دا زما د مور د خپو دوړه ده، انشاءالله رب العالمین به ما ته د مور په خدمت باندې جنت راکوي. زما عزتمندو مور او پلار دومره لوی نعمت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارمان کوي سوي کاش که د محمد مور ژوندی وی، محمد په مانځه باندې ولاړ وی او اواز یې ورته کلی وی تعال یا محمد. نبی علیہ السلام فرمایي زما د الله په ذات باندې قسم ما به مونځ پرېښودی وی د خپل مور خواله به تللی وی. نن زما عزتمندو نن مور او پلار ناراضه دي، او چې کله مور او پلار ناراضه شو په رب العالمین مې د قسم الله ناراضه شو. او چې مور او پلار دې خوشحاله کړل الله دې خوشحاله کړ. او د مور په اطاعت په وجه باندې ګوره کړه په دې صحابو کې یو صحابي دی، دا غلم دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. 15,304 حدیث ورته په یادو. یو ځل دی چې کله اسلام راوړو مسلمان شو نو مور غیر مسلمه وه. نو چې کله به دې کور ته لاړو د مور به ورته ردې بدې وې، چې کله به کور ته لاړو مور به ورته ردې بدې وې. یو ځل دې کور ته وردن نه شو، دې مور یې راپره کو. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مخکې منډې وی او مور پسې شاته روانه ده. نو په لار کې ولې د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مخې له ورغی. وی ابو هريره ولې؟ وی د الله نبی بس که زما دې مور ته دعا وکړه چې دا مسلمان شي، زما دې مور ته دعا وکړه چې دې ایمان نه وړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خو دعا د عرش معلی سره ډګر وهل دي. نبی علیه السلام دعا وکړل خدایا د ابو هريره مور ته هدایت وکړي. نو چې کله د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام خواته راورسېدل رب العالمین ورته په دغه ځای کې ایمان ورنصیب کړ. زما عزتمندو که حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د خپل مور او پلار بیادبي کوله، د خپل مور ادب او احترام نه کوله، ایمان به ورته میلاو شوی وی؟ نه. که د ابو هريره مور ته ایمان میلاو شو دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د تابعدارۍ په وجه ورته الله ایمان ورنصیب کړ. دې وجه باندې زما عزتمندو د مور او پلار ادب کول، د هغه احترام کول، هغې ته مونږ باندې حقونه دي. که نن دې مور او پلار ته په سپک او هتک نظر وکتل، زما دې د رب العالمین په ذات باندې قسمي چې د دنیا دا کائنات پیدا کړی داسې اولاد به د رب العالمین پیدا کړي چې ستا بې عزتي به کوي. او که نن دې وله ادب او احترام ورکو انشاءالله رب العالمین به داسې اولاد درکړي چې ته به ترې خوشحاله یې. پلار باندې کم حق دی؟ دا خو د بچي حق دی. پلار باندې کم حق دی؟ د پلار دا حق دی چې کله بچی پیدا شو د ټول نه مخکې ښکلی نوم ته کېده. 3 حقونه دي. ښکلی نوم ته کېده. موږ عام طور باندې الله دې کمې پیشې معاف کړي د خپل بچي نه ډېر غلط نوم ږدو، معنی هم غلطه وي، د علماو نه پکې تپوس هم نه کوو، حالانکې د نوم ډېر اثر یې ګورئ. پخوا به خلکو که اسمان ته کتل جو اسمان به یې کېښودو،
که ونې ته به یې کتل جو ونې به یې کېښودله. اوس د الله فضل الحمدلله څه نه خلک پوه شو، خلک د علماو نه تپوس کوي چې بچی وشي. یو بهترین نوم ټیږده. دویم د هغې نه پس چې لږ پوه شو قرآن ورته وښایه، دین ورته وښایه. ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي وایي زما پلار ته یو کس راغی، وی شکایت ورته وکړو چې حضرت زه بچي والی یم. وایي ما ورته وایي چې بچي ولې والی یې؟ بس وایي بچي والی یم. وایي ما ورته وایي چې بچی د څه کاروبار کوي؟ وی زمیندار دی. وایي ما ورته وایي چې پټي ته زمیندارۍ باندې په څه باندې ځي؟ وایي په خپله سورلۍ باندې، مانه په هغه ټیم کې چې کوم خره و په هغې باندې ځي. وایي هغه خپل خر وهي، وایي او هغه م وهي. وایي تا دې خپل بچي ته دین ښودلی دی؟ وایي نه. قرآن دې ورته ښودلی دی؟ وایي نه. د رسول الله طریقې دې ورته ښودلې دي؟ وایي نه. وایي شکر وباسه چې سر دله مات نه کړي، دا تا د خپل عمل در رسي. نو چې لږ پوه شو قرآن ورته وښایه، دین ورته وښایه. او دریم کومه خبره ده چې کله زلمی شو نکاح وله وکړه، نکاح وله وکړه. دینداره صالحه ورله وګوره، ځکه نکاح کې زندگی تېرول. حضور صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، وی د الله نبی؟ وایي ها. وایي ما نکاح وتړله، نکاح مې وشوه. نبی علیه السلام ورته وایي نیم ایمان دې وشو د نیم دې حفاظت کوه، نیم ایمان دې وشو د نیم دې حفاظت کوه. دې وجه باندې زما عزتمندو د بیان اصل مقصد دا دی چې موږ او تاسو د چا مور او پلار ژوندي د نن نه دا عزم وکړو چې انشاءالله چېرته به مور نه خفه کوم، او کله نه خفه شوه معافي به ترې غواړم. مور خو په معمولي خبره باندې خوشحالېږي، پلار په معمولي خبره باندې خوشحالېږي، او دعا دې والو قسم دی داسې رب العالمین قبلی، داسې قبلی. یو صحابي نبی علیه السلام ته فرمایي د الله نبی کم یو عمل الله ته خوښ دی، کم یو عمل افضل دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل الصلاة لوقتها، په خپل وخت باندې مونځ کول. وایي د الله نبي د دې نه پس کم عمل افضل دی؟ وایي د مور او پلار ادب او احترام کول. وایي د الله نبي د دې نه پس کم عمل افضل دی؟ وایي د رب العالمین په لار کې جهاد کول. دې وجه باندې زما عزتمندو دعاګانې الله قبلوي. د مور او پلار دعا زما عزتمندو فورا رب العالمین قبلوي، او د مور او پلار خیرې فورا رب العالمین ګورې قبلوي. یو خو مونږ او تاسو د مور او پلار دې بعضې خبرو خیال وساتو، خپل بچو ته خیرې نه کوو، ګورې خپل اولاد ته خیرې نه کوو. د عبدالرحمن السدیس باره کې راځي وایي چې کله دا ماشوم و ماشوم مور یو ځل چې کوم دی وړه غږله ډېر راولګېدو، مور ته په دې وړو کې شګې ور واچولې. وایي دا مور ډېر سخته غوسه کړله. وایي نور خو اسم ونه وی عبدالرحمن رب العالمین دې د مکې امام کا، د ډېرې سخت نه دا خبره وکړله. وایي عبدالرحمن السدیس وی وسم امام دی د مکې د حرم شریف. وایي هغه وی چې زه د مکې امام یم. وایي دا زما د مور دعا ده. نو خپل اولاد ته خیرې نه کوو. دلته مور خیرې کوي خدای دې چیرې چیکه، خدای دې اډوکې مات کا. دلته موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړي غریب دقه شانتې راشي. خیرې ورته مه کوه، دعا ورته کوه. الله دې تا ته هدایت وکړي، الله دې تا په سمه لار باندې راولي. دعا ورته کوه، ځکه د مور او پلار دعا هم قبلېږي، د مور او پلار خیرې هم قبلېږي. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړي الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سمې سم واورېد، الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندګي عملي جوړه کړي، خدای عمل کې اخلاص پیدا کړي. آخر وخت دا پاک او عظیم کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد. سنت کو